اوس په دې کلیپ کې واوره چې څه وایي ښه په ځان به خپله رد کوي که نه سړی تر قیامته پورې مړ وي دا خو ملایانو یوه لوبه جوړه کړې ده چې قبر ته لاړ شي بیا به دا کېږي او بیا به داسې وي او بیا به لړمونه وي ماران به وي دا وهل به وي دا غربول به وي دا به وي دا به وي دته بیا جنت ته سوړه کولاو وي جهنم ته به سوړه کولاو وي او بیا وي چې قیامت ورځ شي نو حساب کتاب به کېږي نه لکه چې 2 کروړه کاله یې وغربوي او په اور یې وسوځوي جهنم کې یې واچوي لړمانو باندې یې وچیچي د حساب کتاب بیا وروسته د څه شي ورسره کوي هغه خو هر څه نه تېر دی په ړومبۍ شپه اوس تاسو به خپله فیصله وکړئ نو چې اولنۍ خبره ټیک ټک دویمې ټیک ټکه څه قصه ده په خپله د خپلو خبرو کې ګډوډ دی مفتي مونی شاکر په خپل ځان باندې په خپله حجت دی د کفر موږ نه وایو واورئ خو د ضروریاتو د دین نه یو داسې مسله لکه مثال په طور عذاب قبر په هغې کې د یو انسان ذره برابر شک وي نو هغه سړی مسلمان نه دی بلکې کافر دی عذاب قبر کې که چرې د یو سړي ذره برابر شک وي نو هغه سړی د تمام امت په اتفاق سره کافر دی مسلمان نه دی نو عذاب قبر د ایمانیاتو او د ضروریاتو د دین نه یوه مسله ده چې په دې باندې ایمان راوړل ضروری دي او مکمل یقین کول ور باندې ضروری دي او که چېرې د چا لغوندې شک وي نو هغه سړی مسلمان نشي پاتې کېدی عزیزانو عذاب قبر یوه داسې مسلمه مسله ده چې قرآن کریم او احادیث مبارکو کې په اتفاق سره دا مسله راغلی ده او څه به وایو نو یارې سوچ پکې کوئ ښه خبره دا ده زمونږ چې کله دا عقیده چا جوړه کړې ده دا څومره روایات چې د قبر د عذاب په باره کې دي دا ټول بنګړک دي ځکه چې قرآن سره یې ټکراو دی قرآن 2 زندګۍ او 2 مرګونه ذکر کړي دي زمون مولایانو ته چې کله مجوسو عقیده راوړه د قبر د عذاب کیسه راوړه نو مولایانو په آیاتونو کې ورته قطع برید شروع او بل طرف ته د دې قبر د عذاب دپاره یې نوې فلسفه جوړه کړه چې په قبر کې حیات کامله نه وي داسې لږونې ژوند دي چې کم از کم دی په دې عجیب سړی به ده دی چې وروره په خپله خبره کوي بیا به په خپله خبره منسوخ کوي هلکه مرګ خو الله تعالی خوب ته هم ویلی دي ماښام چې ته وده کېږي دا دعا وایي اللهم بسمک اموت واحیا دا ته مرې په دې خوب ته هم الله نیم مرګ ویلی دی که نه الله یتوفی الانفس حین موتها او بیا ماښام مرې او سهار ژوندی کېږي د مرګ خو ډېرې معنی دي د قبر دا هم یو زندګي ده دا هم یو جدا دغه دی یو ژوند دی په دې تاسو اول په اول تقریر کې په خپله وایي چې چا په دې باندې یقین نه نو دی کافر دی وروسته وایي چې هغه او دغه نو څه به ووایو یاره څه لیونی شوی دی که ولې